خو یو بله فتنه هغه دا ده چې هغه نن سبا لګیا دي چې دا ووټ چې دی دنیا د آخرت سره تعلق نشته دنیا سره تعلق دی دا نه امانت دی نه شهادت دی نه فلان هیڅ سب نشته حدیث سب نه دي ته چې کله ووټ اچې هیڅ چا سره تعلق غلط تعلق مه ساتئ هر چا سره ښه تعلق ساتئ وعده مه کوئ هغه بیا منافقت کې راځي چې ودی چې زما ووټ 100% ستا دی او بیا ورته نه اچئ داسې مه کوئ وعدې چا سره مه کوئ داسې ورته وایئ چې څوک هم راځي چای پسکئ اکرام یې کوئ عزت یې کوئ ځکه هغه سړی به ستا د علاقې سړی خو داسې ورته وایه چې بس خدای دې هغه وکړي چې زمونږ او تاسو پکې خیر نو په دې خو مونږ نه پوهېږو خو خدای پې پوهېږي نه پوهېږي مونږ خدای ته پرېښودو چې خدای دې هغه وکړي چې زما پکې خیر د اسلام او د پاکستان پکې خیر مونږ کم از کم دا یو قسم خوړلی چې مونږ د پاکستان خیر غواړو غواړو که نه دا یو قسم مونږ په لا اله الا الله محمد رسول الله کې خوړلی چې مونږ د اسلام خیر غواړو او د خپل خیر پیشو خیر غواړي او د پیشو په سړي وردانګي چې کله خیر دی کله حالات خراب شي او موږ نو کوشش دا کوي یو سره ښه تعلق ساتئ وعده مه کوئ خو داسې ورته وایئ چې انشاءالله الله پاک دې بس هغه وکړي چې زما او ستا د پاکستان او د اسلام پکې خیر بیا چې کله ووټ ټیم راغی هر څوک دا مشهور هر څوک وایي دا ووټ چې دا د ضمیر اواز دی نو دا ووټ چې کله پورته کوي که نه هلته یې لیکلي دی چې زه بحیثیت مسلمان بحیثیت پاکستانی قسم خورم او د دې خبرې گواهی کوم چې دا زه چې چاته ووټ پول کوم دا د پاکستان دپاره او د اسلام دپاره د ټولو نه ماته بهتر ښکاري نو خلک وایي دا ووټ ګواهي نه ده نو چې دا الفاظ پکې وي دا ګواهي شوه که څه شوه چې نه مې ورته مه وایه ورته زموږ په دې کتابونو کې یو خبره موږ کوو کله کله چې دا اعتراض او سوال او جواب وي یو نیمکوس وي نه یې منم زموږ د علما وایي طالبان ته وایي څوک چې د لا نسلم په ډیری ودرېږي وي په هغه به د چاپلار ومني لا نسلم مطلب نه یې منم نو چې د نه یې منم ماته ډیری ته بیا پاسه ولاړ دی چې څوک ته هر څه وایي